نو دغه کس ته به د ګناه د وجې څلورم نقصان دا میلاویږي چې څه به کېږي د ده رزق به تنګ شي. قرآن کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. 16 سپاره کې الله قرآن کې فرمایي کو چېرې ته زما نه اعراض وکړې یعنې زما ذکر نه کې زما نه مخ واړې که نه زما د ذکر نه زما نه مخ واړې نه یې بنده وایه داسې د معیشت به زه په تا باندې تنګ کم. ګناهونه به ځان ساتې رزق به دې تنګي. اکثر داسې وي مشران وي بارمل ته لړ شي یا داسې نوجوانان یا داسې نور څو داسې ډېر شي کسان وي که نه هغه وي جي کاروبار کې مې برکت نشته دی او دغه رنګې په رزق کې مې دغه مطلب دا ډېره تنګي ده رزق مې تنګ دی وسیع نه دی. دعا راته وکړې وظیفه راله راکړې پلان کې هغه دغه ټولو نه جواره خبره او د ټولو نه ښکلې او مضبوطه خبره دا ده چې ای بنده ای زما مشره او ای زما ملګري او ای زما کشره ګناهونه کې که نه دغه ګناهونه توبه وباسه ځکه چې غټ نقصانات د ګناهونو کې څلورم غټ نقصان یې څه دی چې رزق مې کمی هونه رزق به دې کم شي او رزق کې به دې تنګسیا راشي وساعت به ختم شي وسعت به ختم شي. نو ته چې وې چې زما رزق کې برکت نشته نو ته الله خفه کړې که نه الله مه خفه کوه. دا یاد ساته کو چېرې ته الله خوشحاله کو الله خو وي فذکروني اذکرکم ته ما یاد که نو زه به تا یاد کم نو چې ته ما نه یادې نو زه به تا څنګه یادوم. ته زما د ذکر نه اراز کې مه خړې ما نه یادې سارې چې پاسې نو د 10 بجې په کټ نور ولګي نو ته پاسې نو داسې خو نه کېږي بنده که نه د شپې چې سملې نو 12 بجې او چې د سارې ما په د سارې په ټیم کې ما برکت یې دی پکار دا ده چې ته د سارې پاسه ته چې کوم رزق او د کوم د ستا د معیشت چې کوم ترتیب دی ورشه د سارې دکان کولاو کا ځکه د سارې برکت ډېري او صحابو ترتیب هم دا و مازدیګر به چې دی دکانونه بندول بازارونه به بندول وسه الله دې مونږه معاف کړي بازارونه سارې څه ټایم کولاویږي 10 او 11 بجې او د شپې په 11-12 بجې بندېږي نو دا خو نه ده که نه ته چې د شریعت خلاف داسې کوې نو دا خو داسې نه ده. نو ګوره خبره مې دا کوله چې د رزق تنګسیا ولې د ستا راغلله ځکه چې تا الله هېر کو او ګناهونو تش کې الله خفه کې نو چې تا الله خفه کې نو تا دا خو مه کوه که نه چې ته الله وي ته ما خفه کې بیا ته زما نه د امید هم ساتي چې زه به د ستا رزق کې به وسعت واچوم دا خو نشي کېدی دا کېدی نشي. او که ته د کافرانو خبره کوې نو کافران پرېږده هغه پرېږده د هغې خبرې جدا دي ته مسلمان ته وایه ته څنګه یې تا ځان څنګه جوړ کړی دی ته مسلمان ما مني الله وایي نو چې ما مني نو زما په حکم عمل ولې نه کوې ته ولې ما خفه کې د سترګو په ذریعې سره ما ولې خفه کې موبایل غلط استعمالې ولې پردو جنکو ښځو ته ګورې ولې د غوږونو غلط استعمال کې ولې د ژبې غلط استعمال کې غیبت کې چغلخوري کې بختان لګې بختان بازی کې ولې نو چې ته مسلمانی نو بیا دا خبرې پرېږده رزق مې دله ځکه تنګ کړی دی چې ته په خپل ځان ته وګورو نو پته به درته ولګي دا خو د ستا کرتوت دی که نه. ګوره دل کې پپول جل اٹھے جگر کی داغ سے اس گر کا آگ لگ گئی گر کے چراغ سے الله وایي ما خو څه نه دي کړي که نه دا خو چې ته څه کې بس هغه شانتې کار در سره کېږي د ستا څنګه عمل دی هم هغه شانتې مطلب دا د هغې ریاکشن به داسې چې رزق به دې تنګي د خلکو په نظر کې به چې دې ذلیلی په پریشانو کې مبتلا یې په لاعلاجي بیمارۍ کې مبتلا یې ته ما یاد کړه چې زه تا له دا څخه زه تا له د اسعه کې وسعت راولم که نه راولم خو بنده ته زما خفه کې ګناهونه دي شروع کړي دي په دې وجه څلورم به دی د ګناه نقصان چې د انسان د بنده رزق کمیږي د دې سره چې کوم مسلمان ډېر ګناهونه کوي.